علیکم، زه صدیق ریحان او تاسو ګورئ زما چینل اینڈ فیسبوک پیج پبلک ایشوز. معزز سامعین، نن په پشتخره پایان زموږ خپل کلی پشتخره پایان ګورنمنت ګرلز پرایمري سکول سره زه موجود یم. دا بالکل تاسو وګورئ، دا د سکول دی او د دې سکول په بیک اخرنی کوم بیک دیوال دی هغې شاته دا ګن او د اوبه ولاړې دي، دا تاسو ګورئ. چونکې څه ملګري وو نو هغې راته یو څو ورځې پهله هم ویلي چې یار تاسو راشئ او د دا ریکارډینګ وکړئ. نو نن لږ مکمله وشوه، په دغه وجه باندې زه ریکارډینګ له راغلم. تاسو دا کتی شئ په ټول پشتخر پایان کې هم دا یو زموږ پرایمري سکول دی د ګرلز دپاره او هغې هم شاته دا حالت دی. بل د دې زموږ د کلي چې څومره ماشومان دي هغه هم په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. دا مین لاره ده د سکول، یو لارې دا د سوري او یو هغه بله لاره ده سړک سایډ ته دا د کالج. خو زموږ د کلي چې څومره جنکۍ دي موسټلی هغه هم په دې لاره باندې راځي. نو یو خو دلته ډېر خراب سمیل دی، شاید چې دا کوم جوخ کورونه دي دوی ته به هم تکلیف وي. بل چېرته سبا داسې خدا نخواسته ډینګي وي یا داسې نور قسمه ملیریا وغیره، دا هم د دې کازز کېدی شي چې دا اوبه خراب سمیل هم کوي، ماشي او مچان وغیره هم راتلی شي. او خدا نخواسته ټول نه غټه مسله هغه د دې سکول ده. خدا نخواسته چېرته دا سکول دیوال پرونځي او چېرته سبا غټ نقصان ونه شي، نو سبا بیا په نقصان نه پس بیا مذمت بیان کول او مذمت او میډیا باندې خپل ډایلاګ کول، نو هغې نه بهتر خبر دا ده چې په وخت او فلفور د دې بندوبست وشي. زه په خپل کلي پشتخر پایان څومره زموږ مشران کشران دي څومره سیاسي کسان دي، څومره مشران او ریسپانسیبل کسان دي، زه هغوی ته یو ریکویسټ کوم چې کاینلی تاسو په دې باندې فلفور ایکشن واخلئ او د دې د صفایۍ او د دې د اوبو د ختمېدو یا د سکول د سیفټي لپاره څه ناڅه فلفور اقدامات وشي. تھینک یو.